د پښتنو په سیمو ډیر داسې هنرونه او کارونه دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوس هم موجود دي. په دې هنرونو او کارونو کې یو هنر د انګرۍ هم دی چې ورسره د زرګونو خلکو رزق تړلی شوی دی. د انګرۍ د هنر سره تعلق لرونکی یو دکاندار وایي چې د ګرانۍ او د جدید ماشینرۍ له وجې مو په کاروبار ډیر زیات اثر پرېوتی دی. زموږ خو د 20 کاله بشي د کار کوو او مخکې وردانې ښه په لسو به موږ ته به یوه ټینګې شروع کړه. اوس موږ 250-300 روپۍ ته به راځو. مهنګاي لري خلک اوس ګاډ کم شوی مخکې به زیات وو. مشینګري مو راغله که نه هغې لري نوم دغه دی. بس کار کوو نه 20-25 کالونه مخکې مې پلار راکوه ورپسې زه کوم دغه سلسله روانه ده. سکاره مخکې ارزان وو هغه به 100 روپۍ بوجۍ هغه اوس په 2000 روپۍ ده. بیا ګاډ سره موږ ګزاره کوو خو بیا مهنګاي دی که نه ګاډ کمای کمزوری شوی دی. یو بل کارکونکی وایي چې یو پله ګراني سیوا شوي او بل خوا حکومت په سکرو پابندیانې لګولې دي چې انګر ته ډیر په ګران قیمت سکاره میلاویږي. موږ ته سکاره نه میلاویږي. حکومت دومره پابندي لګوله چې ونې ته خطو ته نه پرېږدي. مخکې به موږ ځان له سکاره وکړو یو به وړو اوسپنه به یې وړه انګر به موږ سر سهولت وکړو. اوس انګر ته سکاره میلاویږي په 2000 په 3000 بورۍ نو باغې باوجود موږ ته به تبر تېره کېږي په 3000 دا په 300 او په 200. یو بل اوسیدونکی وایي چې یو خو د جدید ماشینرۍ له وجې او بل اوس په خلکو کې هغه زور نه دی پاتې نو د دې له وجې هم کاروبار کم شوی دی. نوې ټکنالوژي راوتله بل خلکو کې طاقتونه ختم دي. مخکې پلکونه په طاقتونو به وهله ښکاره به ډېرو خلک په پهلوانانو کشۍ به جوړولې پالې به جوړولې دشي ته به خوشحالېدله. اوس خلکو کې څه جون نه دی پاتې نو څه به دا کار جون چاکېس هم نه دی پاتې. د انګرۍ د هنر سره تعلق لرونکي خلک د سختو اندېښنو سره مخ دي او وایي که په راتلونکي وخت کې هم داسې څیزونه ګران وي نو د کاروبار د ختمېدو یره ورسره ده. سنو پښتونخوا ضلع شانګله.